زما ډېر وخت نه دغه د خېټې مسله وه او دا درېیم څلورم ځل دی الحمدلله زه دلته راځم ډاکټر صاحب مسله وه څه تکلیف بس خېټه به زما نه صحیح وه او څومره امپروومنټ شوی تقریبا ډاکټر صاحب زما خو ډېر وخت شو ما دا نور علاجونه کړی وو جی جناب او 15 شپږ میاشتې ما دا نورو ډاکټرانو نه کوم چې هیلوپیتک علاج دی وغیره که نه او بیا هومیوپیتک ته رالم او ستاسو نوم مو اورېدلی و څه ملګرو راته چې دغه شان ډاکټر صاحب دغه لږ ورشه دلته رالم الحمدلله دا درېیم څلورم ځل دی هغه زما خېټه به نه صحیح کېدله ډېر علاجونه مې کړي خو دلته چې رالم الحمدلله د الله فضل و کرم سره اوس هغه مسله زما حل شوې ده شکر دی الحمدلله کومه به ده چې خېټه خرابه وه بار بار واشروم ته خېټه کې به درد و تکلیف IBS مسله وه هغه اوس ټیک ده الحمدلله جی اوس واشروم ته بار بار نه جی نارمل چې کوم درد مروړو هم اوس هیڅ هغه مروړو نشته یو نارمل حالت کې بالکل نارمل شکر دی خسته جان خسته خپل ذات ها ډاکټر رفیق افریدي د مریض ته IBS مسله وه IBS مطلب مونږ پښتو کې وایو خېټه بار بار خرابېدل خېټه هر وخت خرابوي یا معمولی انسان خوراک څښاکو کې فوراً واشروم ته ځي دوی به خېټه بار بار خرابېده بهرحال دوی ته مونږ تقریبا 3 میاشتې علاج وکړو ماشاءالله دوی اوس مکمل ټیک دي مطلب د دوی چې کوم الوز موشن و بار بار به خېټه خرابېده په خېټه کې به درد و په خېټه کې به مروړو او اوس کمپلیټ ټیک دی دا مسله د څومره ټایم نه وه هرڅه و خو د دې شی تقریبا علاجونه ټول داسې اندازې خو باره داسې 15 شپږو میاشتو نه زیات شوی و هغې نه پس تاسو رالمه 5-6 مهینو نه ماشاءالله دوی اوس کمپلیټ الحمدلله د ویډیو جوړولو مقصد داسې مریضان چې هغه په IBS کې مبتلا وي بار بار خېټه خرابېږي یا هر وخت خېټه خرابوي یا د معمولی خوراک سره تاسو فوراً واشروم ته ځئ داسې قسم امراض IBS دا قابل علاج دي د هومیوپیتیک علاج سره دا په مکمل توګه ټیک کېدی شي السلام علیکم